السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، یو حدیث شریف ډیر ضروری او اهم د دې موقع او د محل مطابق درته بیانومه. ټول واوري او خصوصا د تعلیمي ادارو سره وابسته اساتذه کرام هغه ضروری واوري او په د 14 اگست په دې پروګراماتو کې او یا داسې په نور پروګراماتو کې دغه حدیث شریف خپل شاګردانو ته ضرور ورسوي. ګورئ، د خوشحالۍ چې هر یو موقع لکه څرنګه چې 14 اگست د ازادۍ یو نعمت دی، الله تبارک وتعالی موږ راکړی دی، نو د دغه نعمت ادا کول د دې شکریه ویستل په کومه طریقه پکار دي. آیا موږ چې کومه طریقې باندې نن سبا دغه ازادۍ دغه خوشحالي او یا نور قسمه د خوشحالۍ اظهار کوو، نو دا صحیح دی او که صحیح نه دی؟ تاسو دا یو ویډیو ګورئ. دا یهودیان دي او د دې يهوديانو دا یو طرز عمل دی چې کله دوی ته داسې د خوشحالۍ یو موقع راشي، نو دوی په هغې کې دغه شپېلي، باجي، سورني دا وهي او خپله خوشحالي مناوي. نو موږ او تاسو نه دا پکار دی چې موږ د یهودو مخالفت وکړو، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام په بعضو ډېرو موقعو کې فرمایلي دي چې خالف الیهود، تاسو د یهودو مخالفت کوئ. او بل حدیث شریف کې راځي من تشبه بقوم فهو منهم، کم قوم چې د چا سره مشابهت اختیاري، نو دا قوم به د هغو نه شمارلی شي او د هغو نه به ګڼلی شي. نو نن سبا زمونږ د بچو سره دغه سورني، باجي په لاسونو کې دي او په دې باندې دوی د دې خوشحالۍ اظهار کوي، نو دا د یهودو مشابهت دی. خپل د بچو نه د خوشحالۍ په موقع باندې هغوی ته دا حدیث ویل ضروري دي او په دې باندې هغه پوه کول دي چې زمونږ د پاکستان او یا د نورو خوشحالو هر یو دا مطلب او دا مقصد نه دی چې موږ د په سورنو باجو سره خپله خوشحالي مناوو. د پاکستان د ازادېدو چې کوم اهم او مین مقصد دی هغه هم دا و چې په هغه موقع باندې دا ناره وهلی شوې وه چې پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هم دغه ناره خپل بچو ته ښودل غواړي چې موږ په دغې لارې باندې روان شو چې زموږ اصل مقصد د دغه نعمت او د دې ازادۍ دا و. هغه حدیث شریف دا دی، ډېرو کتابونو دا حدیث ذکر کړی دی. امام حیثمي مجموع الزوائد کې، امام دیلمي مسند الفردوس کې، امام سیوطي معجم الصغیر کې وغیرہ، مسند بزار. انس بن مالک روایت کې سلسله احادیث صحیحه کې دا حدیث ذکر دی. انس بن مالک روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل صوتان ملعونان فی الدنیا والآخره، دو اوازونه داسې دي چې هغه په دنیا او په آخرت کې ډیر ناپسندیده او ملعون اوازونه دي او ډیر مکروه اوازونه دي. مزمار عند نعمت، یو هغه شپېلي، باجي، سورني چې د یو نعمت په موقع باندې والی کېږي، نبی علیه السلام دې اواز ته څه ویلي دي؟ ملعون اواز یې ورته ویلي دي. دا چې کوم اوازونه په دې ورځو کې زما او ستا د غوږونو ترمنځه کېږي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته کامل دین را رسولی دی. نبی علیه السلام چې دنیا نه تللی، ما تاسو ته دین مکمل که. نو ګورئ، دومره د دین اسلام هغه جامع والي ته تاسو وګورئ چې دا موقع هم دین خالی نه ده پرېښودی، په دې کې موږ له هدایت راکړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي مزمار عند نعمت، آغا سورني، باجي، شپېلي چې آغا د نعمت په وخت کې ووالی شي، په هغې باندې ته خپل شکریه ادا کړې او په هغې باندې ته خپل د خوشحالۍ اظهار کړې. نبی علیہ السلام داسې اوازونو ته څه ویلي دي؟ ملعون اواز، ملعون صوتان ملعونان. دویم نبی علیہ السلام فرمایي ورنة عند مصیبت، بل هغه چغې سوري اوازونه چې د یو مصیبت په وخت کې په چا باندې غم راشي، مصیبت پې راشي او دی دا چغې وباسي او دا د جاهلیت په شان اوازونه کوي، لکه څنګه چې شاه ستو کې حدیث مبارکه دی. نبی علیه السلام فرمایي چې کوم یو انسان ته غم راشي او دی د خپل ګریوانونه شلی او دا مخونه په څپېړو وهي، نو لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیت، نو دا زموږ نه د سره دی نه. دغه شان اواز او دې اواز ته نبی علیه السلام دا دو صوتان ملعونان، دا ملعون اوازونه دي. موږ له پکار ده چې دې حدیث شریف باندې عمل وکړو، په خپل باندې یاد کړو، خپل شاګردانو ته، خپل کشرانو ته، خپل بچو ته دا حدیث ورسو او د دې حدیث په تناظر کې مونږ دا خپل د ماشومانو صحیح اصلاح وکړو. مستقبل ګوره که چېرته کې دا کم حل چې روان دی، نو زر ده چې پر روانه زمانه کې به دغه سورنو باجو ته به
14 اگست ویل کیږي او د دې تعریف په دې باندې کیږي چېرې 14 اگست ته وی هغه سورني باجی چې پکې والي کیږي او هغه خلک چې پکې ډول ډماکي کوي هغه غاري بجانې او ډانسونه چې پکې کوي بس هغه د 14 اگست وي نور به زمونږ بچیان که چرته دا حل رواني نو چرته هم په دې باندې مقصد باندې پوه نشي چې د 14 اگست مطلب او مقصد څه دی نو لہذا موږ له پکار دي چې دې تدارک وکړو د حدیث په دې تناظر کې نو دا حدیث مې ډېر اهم ګڼه نو زموږ فرض جوړیږي چې دا تاسو در ورسو او تاسو فرض دا جوړیږي چې تاسو دا مخه ته ورسوي ځکه نبی رسول الله فرمای هغه انسان دی الله تر او تازه ساتي چې زما یو خبره واوري او هغه باندې عمل کوي او بل ته ورسوي او الله تبارک وتعالى دې زموږ دا وطن شاد او آباد خوشاله او امن باندې لري پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول